السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری عمر خان ملم چټول ورو جوړې څنګه تاسو ته پته ده چې پاکستان یو زرعي ملک دی او د دې ټول انحصار په زراعت باندې دی. خو د دې زراعت پیشې څخه کم خلک وابسته دي هغوی ته هغه شان توجه نه ورکړل کېږي کومه چې پکار ده. کله چې دغه خلک په تکلیف کې وي، کله چې دغه خلک یعنی کم خلک چې زراعت د پیشې سره وابسته دي دغه خلک په تکلیف کې وي نو د نه د داسې یو کمپني د سایډ نه هغوی ته داسې ریلیف ملاویږي، نه د حکومت د سایډ نه هغوی ته پوری امداد او مرسته ملاویږي. ریسنټلی یو بیماری ډیره په تیزۍ سره روانه ده په دې ځناورو کې پیلاویږي او د دغه بیماری نوم دی لمپي سکین. د لمپي سکین وایرس د وجې نه دغه بیماری دغه ځناورو ته لګي چې پای کې غوا، میخه او نور داسې ځناور پکې شامل دي چې دغه لګي او دغه د وجې نه دغه وایرس د وجې نه دغه بیماری د وجې نه اوسه پورې په زرګونو غواګانې، میخې یعنی دغه ځناور مړه شوي دي. خو تر اوسه پورې د حکومت د سایډه هیڅ داسې اقدامات نه دي شوي چې دا بیماری کنټرول شي. نو زه د KPK چې کوم ګورنمنټ دی هغې ته ریکویسټ کوم چې د دې باندې د ایکشن واخلي او د دې بیماری د کنټرول کولو کوشش دی وکړي په پوری طور باندې دغه ځناورو ته، بلکې چې څومره ځناور دي، څومره چې کوم غوا، میخې یا نور کوم ځناور دي هغې ته د ویکسین وکړی شي، ځکه چې دغه یو علاج دی لپاره چې دې ته ویکسین وشي او د دغه بیماری نه دا ځناور بچ شي. دا یو غټ نقصان دی د زمیندار دپاره چې د هغه یوه غوا مړه شي نو تاسو ته پته ده چې نن سبا د 1 لاک نه کمه غوا یا یو څاروی هغه نه میلاویږي. نو تاسو په خپله سوچ وکئ چې د هغه په زړه باندې به څه تېرېږي. بیا چې د چا 2 او 3 غواګانې یا میخې مړې شي نو تاسو بیا په خپله سوچ کولی شئ چې د هغه څومره زیات نقصان به وشي. نو پکار ده چې په دې باندې ایکشن واخلي حکومت او ویکسین چې دی هغه په پوری طور باندې وکړي. بل زه د خپل علاقې یعنی د قطبګړ خبره به وکړم. کوم امیدواران چې مونږه منتخب کړي ډېر د افسوس سره دا خبره کوم او په دې باندې څوک زمانه خفه کېږي نه، خو چې کوم امیدواران مونږه منتخب کړي دي، کوم ناظمان چې نن سبا دي، نو هغوی د دې بیماری د کنټرول کولو لپاره هیڅ ونه کړل. په جلاله کې یو کس یو ناظم د خپل علاقې لپاره ویکسین راوړي، خو زما د قطبګړ دپاره دغه ناظمان هیڅ نه کوي. دغه ناظمان موږ چې کوم منتخب کړي دي، موږ خپل مشران کړي دي، دغه زموږ دپاره هیڅ نه کوي. نو ډېر د افسوس خبره ده. پکار ده چې دغه خلک په دې سخت وخت کې د دې خپل زمیندارو هغه مرسته وکړي او پکار ده چې دغه خپل حق دوی لپاره راوړي، ځکه چې پرایویټ دغه ویکسین به په 500 او 2500 باندې میلاویږي. زما په قطبګړ کې یو ډاکټر چې پرایویټ هغه دغه ویکسین راوړي هغه په 500 باندې وکړل، په 400-500 روپۍ باندې دغه ویکسین وکړل. او جلاله یو ناظم چې هغه د خپل علاقې لپاره فری ویکسین راوړي او هر یو کور ته هغه ویکسین ورسېدل او هغه فری دغه ویکسین هغه ځناورو ته وکړ. نو یو غټه ګیله زما د دغه ناظمانو نه ده کوم چې زمونږ د ویلیج کونسل قطبګړ نه منتخب شوي دي.